شریک کېدی شي دا داسې مشران دي چې دا زموږ د دې علاقې دي که الله مکه څه تکلیف و مصیبت و هر ټایم تاسو سکندر خان شیرپو صاحب سم ملاوېدی شئ آفتاب احمد خان شیرپو صاحب سم ملاوېدی شئ تاسو هره مسئلې دا پارټي د مشران نه واله د کشرانو پورې تاسو خدمت ته به ولاړ خو دا هم وایم چېرې انشاءالله موږ به په دې کې اوس هم خان سره ګاډي کې خبره کېدای شي چې خدای دپاره یو ډایحمل جوړو ځکه چې کوم داسې کور کې کښېنو او دوی ته بر څه پرېږدي هسې هم د دوی په اختیار دی خو باقي که دا کېنټه نیمه په هفته کې بجلي ملاوېږي دا به هم رانه بند د دې دپاره چې مشرانو هر غږ ډایحمل جوړ کړو احتجاج کوو که چا له ورته وو که یو پیسو چیف ته ورته وو هر څه به کوو انشاءالله تاسو هم په اعتماد کې ځان ساتو او موږ څه به ښه په درناوي او ښه په ګڼ تعداد کې شرکت کوئ ځکه چې مسلې صرف ستاسو د بجلۍ مسله نه ده دا ټول د تاثیر شب قدر مسله ده انشاءالله تاسو سره موږ هر وخت کې ولاړو په اخره کې ستاسو ډېره مهرباني والسلام ډېره مننه بابرلي عمر صاحب یقینا ډېرې خوږې خبرې وکړې او تاسو نه دا مطالبه وکړه چې د دې علاقې د مسلو دپاره موږ هر فورم باندې خبره کوو خو تاسو چې کوم دی به موږ سره ولاړ یو انشاءالله موږ ټول تاسو سره ولاړ یو د پروګرام د کمي په وجه باندې کوشش کوو چې پروګرام مختصر کړو حالانکې زموږ زړه غواړي چې څومره دا مېلمانه موږ سره څومره وخت ډېر نو ښه ده خو د پروګرام د کمي په وجه باندې زه ډاکټر فاروق افضل صاحب تپاس کوم چې یو دوه مختصر خبرې ستاسو وړاندې پیش کړي جناب ډاکټر فاروق افضل صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نه مخکې خو قابل قدر مشر سکندر خان ته دلته پر راتګ هر کله یو یم سره د مومند د خاورې نه د چارسدي د خاورې نه دلته ناست زما ډېر عزتمند مشران ناست دي سپینګیري ځوانان او د دې پروګرام چې کوم کریډټ سي نو هغه بابر علي خان ته انتهایي شکرګزار یم بابر علي خان چې په یو ډېر کم وخت کې داسې ښه پروګرام ارینج کړ او دا یقین ساتم چې د دې میوه به هم بابر علي خان ته ملاویږي عزتمندو دلته کې ناست میډیا کسانو خصوصي شکریه ادا کوم سیکیورټي فورسز زمونږ پولیس والا ولاړ دي د هغوی خصوصي شکریه زمونږ مشرانو له پروټیکشن دا لازم خبره ده چې د دوی شکریه به ادا کوو دلته ناست ځوانان عزتمندو په دې پارټۍ کې زما 24 ګنټې وشوې ما هم ستاسو په غوند شان پرون په دې کې شمولیت وکړ او خپل 40 کاله چې ما پیپلز پارټۍ له ورکړي هغه سفر ما پرېښودو او زه د آفتاب خان د سیاست او د هغه د مشرۍ د لاندې رالمه ما دا فیصله چې کړې ده نو په ډېر سوچ په مې کړي او د هغې ووجه دا هم د دلته مشران ناست دي چې زما د خاندان تعلق د حیات محمد خان شیرپو سره و هغه دې خاورې ته په لومړي ځل راغلی و سکندر خان د هغه والد صاحب زموږ مشر دا ټول د دې هر یو څیز نه خبر دي عزیزانو په یو صورت خو تاسو خوش قسمته په دې چې تاسو د مومندو او د چارسدي په منځ کې اوسئ نو دا یقین زه تاسو له در کوم چې که ستاسو مسلې د بابر علي خان د وجې نه یا څه د نورې کمزورۍ د وجې نه نو تاسو د مومندو چې دلته مشر دی ملک مصطفی هغه هم د ګریوانه نیوی شئ او د هغه نه مخکې ډاکټر فاروق هم د ګریوانه نیوی شئ او ځان نه مخکې کولی شئ چې دا مسله زموږ د دامن ده نو خوش قسمته خو په دې چې تاسو د دوو ضلعو د قومي وطن پارټۍ ورکران زه لیډرانو ته نه یم ورکران تاسو سره دي او هغه به ستاسو سره اوږه په اوږه ولاړي هغه به ستاسو د هرې یوې مسلې خپل مشر ته رسوي او زما دا هم یقین دی دلته ناست داسې ملګري شته دی ما ته په نظر هم لږ ښکاري چې دې کې 80% 90% د قومي وطن پارټۍ ورکران دي او هغه به ستاسو سره اوږه په اوږه ولاړي هغه به ستاسو د هرې یوې مسلې خپل مشر ته رسوي او زما دا هم یقین دی دلته ناست داسې ملګري شته دی ما ته په نظر هم لږ ښکاري چې دې کې
آفتاب خان داسې ډېرو خلکو له د یو سړي په کور کې به 3 او 4 نوکرۍ خامخا ورکړي هلکه داسې ده که نه ده دا مونږ ته پته ده چې د آفتاب خان قربانۍ دې خاورې له دې خلکو له دې پښتنو له زه یو وړه شان واقعه پیژنم د 2008 الیکشن ما وکړ زه ډېر په کم ووټونو باندې پاتې شوم د بلال رحمان نه نو پاکستان پیپلز پارټۍ زه د رحمان ملک سره د قبایلو باندې مشیر واخیستم دا خبره ځکه کوم چې او تاسو یقین وکړئ چې په وزارت داخله کې دا لیفټ چې چلی د هغه نه والي د پولیس نه والي په ټلیفون چې ناست دي د اپریټر د هغه نه والي دا ټول خلک آفتاب شیرپاو چې کوم دی نو دا نوکران کړي نن چې دا غره یاد کړم نو زه په دې باندې فخر کوم چې آفتاب خان د خپلو پښتنو سره څومره مخلص دی او انشاءالله موږ ستاسو د وروسته کېږو نو موږ به تاسو سره اوږه په اوږه ولاړ یو تاسو به یې راته وایئ انشاءالله او موږ به ستاسو دپاره د دې خپلو مشرانو ګریوان ته انشاءالله لاس اچو ډېره مهرباني